مردار چې بسم الله الرحمن الرحیم دی په چروي په لاله باندې یا په هر زناور مطلب دا چې په غوامي خبانه کړي بیا مردار خپل دینه دور شیورانی د تلې ده چې بیا هغه تاسو غلط کړي جواب هم غلط ورکړي چې بسم الله الرحمن الرحیم دی په چروي په لاله باندې یا په هر زناور مطلب دا چې په غوامي خبانه کړي بیا مردار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د مولانا ریاض آمری صاحب چې کوم دی د هغه یو ویډیو چې زمونږ یو ډېر ښه شاګرد باندې دغه کړې وه چې هغه لګیا دی د سوشل میډیا په ترو باندې خلقو ته چې کوم دی هغه د دین چې کوم ضروریات دي مسایل دي د دین چې کوم هغه څومره متعلقه خبرې دي د هغه پرچار کوي خلکو ته دین ښایي نو زما په خیال د دین یو خدمت کوي چونکې هغه هم انسان دی د هغه نه هم غلطي کیدی شي اگر چې هغه نه دغه ځای غلطي شوې ده ځکه ذبیحه چې کوم ده هغه په هغې باندې حکم د حرمت نه لګي خو کم از کم هغه ته داسې قسم الفاظ استعمالول د هغه په باره کې داسې قسم خبرې کول دا مناسب نه دي بلکې د هغه اصلاح پکار ده هغه خو به مونږ علما چې کم دی نو هغه به دغه خلک پوه کوو هغوی به په پته پوه کوو چې راشئ دا مسله چې کم ده نو هغه داسې نه ده داسې ده خو کم از کم د هغې خپل یو طریقه ده خپل یو اصول دي د هغه ډسکریج کول نه دي پکار د هغه انکریج کول پکار دي چې هغه په داسې انداز کې لګیا دی د دین خدمت کوي خلقو ته چې کم دی هغه دینی مسائل بیانوي او د خلقو ته د اسلام هغه چې کوم حقیقت دی هغه خلقو ته واضحه کوي نو پکار ده چې د داسې خلقو موږ ملاتړ جوړ شو یو د دین یو اهم کار کوي خلق په پته باندې پوه کوي د خپل پیغمبر نوم د خپل پیغمبر د والد محترم نوم د اسلام ارکان دا خو چې کوم ده هغه د دین ضروریات دي نو کم از کم غلطي که د هغه نه اوم شوه نو د هغه د اصلاح دپاره پکار دا وه چې تاسو ورسره رابطه کړې وې نو هغه به کم از کم د دې خپلې غلطۍ ازاله به یې کړې وه نو پکار داسې نه وه چې تاسو چې کوم ده هغه ډایرکټ په دغه کې خاکسار ولید باندې چې کوم ده هغه تنقید وکړئ او په دغې بنیاد باندې چې یاره دا یې غلطه کړې ده نو داسې شی نه دی پکار چونکې نن سبا دور د سوشل میډیا دور دی هر سړی چې کوم ده هغه لګیا دی څوک په سوشل میډیا باندې څوک په ټیک ټاک باندې څوک په فیسبوک باندې څوک په بل څه باندې لګی مختلف قسم د هغه فحاشۍ او د عریانۍ اسباب چې کوم ده هغه پیلاوي نو چې په داسې ماحول کې یو سړی راپاسي او هغه خلکو ته دیني خبرې ښیي هغه چې کوم دی هغه خلقو ته د اسلام په باره کې د خلقو هغه ذهن کولاوي خلقو نه اسلامي تپوسونه کوي نو زما په خیال چې داسې سړی پروموټ کول پکار دي د داسې سړي ملاتړ جوړېدل پکار دي اگر که چېرته د ده نه کومه غلطي شوې ده د هغې غلطۍ ازاله کیدی شي د هغې غلطۍ مبارکۍ موږ ورسره چې کوم ده هغه پرسنل کې رابطه کولی شو چې د دې ځای کې دا خبره تانه غلطه شوې ده خو کم از کم داسې قسم ریاکشن دا نه دی پکار او چونکې خامخا چې په دې جذبه باندې په دې جوش باندې یو سړی راوځي چې خلقو ته لغون ته کې د اسلام هغه تاریخ وښیي لغون ته کې دیني معلومات یو سړي ته ورکړي نو زما په خیال په دغه ټایم کې یو ډېر غټه قرباني ده یو ډېر غټ کار کوي د داسې سړي چې کوم ده هغه ملاتړ جوړېدل پکار دي